باب من ترک دینا او ضیاعا فعلى الله ورسوله. دی باب کې دا ښایي چې سړی وفات شو له دین یې پرېږدولو ضیاعا نسب ته ویلی شي. مرادونه چې دی نسب مراد دی ضیاعا څه شی پرېږدولو لکه بال بچو عیال نسب ولا خلک سیدي ته ضیاع ویل شي. نه د دې ولا بیا د وفا ادا کول په چا باندې الله و رسول باندې وي. مطلب د دې خبرې څه دی؟ مطلب یې اصل کې دا دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام تخکله خدای پاک فتوح ور نصیب کو کنه علاقې فتح کړي بیا د چا لکه دین و نه بیا به خپل طرف نه ادا کولو او دا د پیغمبر علیه السلام خصوصیت هم دی. او مخکې زمانه کې خو پیغمبر علیه السلام دا کول چې کچر یو کس باندې قرض وکنه دین و هغه جنازه به هم نه کوله په خپله باندې. امام نووي رحمت الله علیه هم دا خبره کړې ده چې کله خدای پاک فتوحات ورکړی بیا به هغه طرف نه دین ادا کولو. خدا د پیغمبر اسلام خصوصیت دی د وخت د حاکم باندې ضروري نه ده چې هغه د یو غریب سړي او فقیر سړي دین ادا کړي، یعنې واجب ورباندې نه ده، احسان کول ځان ته خبره ده. وبه قال حدثنا احمد بن عمرو بن سرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول پیغمبر علیه الصلاة والسلام بداویل اذا توفي المؤمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الدين فيسأل. نو پیغمبر سم دا تپوس بیا کو هل ترک لدینه من قضاء دمر څه شی پریښی دی چې سره دین ادا شي. فإن قالوا نعم که خلکو ته جواب کې دا ووایي که نه چې ادا کېږي ورسره صلی علیه بیا به ورباندې خپله باندې جنازې مونځ کول. وإن قالوا که په جواب کې دا ورته چا ویل که نه چې لا دي خو دومره څه نه دي پرېښي چې هغه سره د دې دین ادا شي قول بیا به ورته ویل چې صلو علی صاحبکم په د خپل صاحب باندې مونځ وکړئ د خپل ملګري کس باندې مسلمان باندې. او دا زجر و تنبیه دپاره دا کار به کوو. فلما فتح الله علی رسوله الفتوح کله خدای پاک پیغمبر سم ته فتوحات ور نصیب کړل علاقې فتح شولې قال نبی وی چې انا اولا بالمؤمنین من انفسهم زم مسلمانو ته د خپل ځانونو ډېر نږدې یم ګران یم ورته. ومن توفي علیه دین که یو کس وفات شو دین ورباندې په علیه قضا ادا کوم. ومن ترک مالا فهو لورثته که مال وفات وي به ورثه ورته ورکولی شي. علیه السلام کې خصوصیت دی. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي وأنا أولى بالمؤمنين. باب انظار المعسر اعصر يعسر اعصار معسر چاته ویل شي؟ تنگ دست کس ته ویل شي چې وسې نه رسي معسر ورته ویل شي. صحیح ده. انظار څه ته ویل شي؟ مهلت ورکول. معسر سړي ته تنگ دست سړي ته لاسې تنگ دی شی نشي ادا کول او پیسې ورسره فی الحال نشته مثلا دی وله لږ مهلت نور زیات کړو چې شل ورځو په ځای تعالی نورې لس ورځې در کوم بیا راله راړه نه دې ته څه نه شي انظار نه ورته ویل شي. دا ډېر د ثواب کار دی او ډېر عظیم کار دی. په دې سره الله رب العزت په دغې اسانۍ کوونکي کس باندې هم آخرت او دنیا کې اساني کوي. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام ارشاد دی من یسر علی موسر کم یو کس چې په یو غریبه تنگ دسته کس باندې څه وکړل اساني وکړل شی ولا مثلا لږ اسانه کړو کم قیمته یې کړو ولا یا ورته مهلت زیات کړلو یسر الله علیه فی الدنیا والآخرة. نه دغې میسر دپاره به هم خدای پاک آخرت
او په دنیا کې اسانی پیدا وکړي. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن نفيع أبي داود عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انظر موسرا كان له كل يوم صدقه. مهلت ولا زیات کو نسی وای چې لکه هر ورځ صدقه کوي کنه همدشه ته دا دین په باره کې مسله ده، د څه په باره کې مسله ده، مثلا د قرض په باره کې مسله ده کنه. دین خاصه مقرره اجل وي، خو که یو کس ته مثلا هغه ته د دین ورکړ د ټیم پوره شو بین شي د کول ظاهره ده چې مجبورول خې شي، خو ته وای هغه د نو غوړي شری مهلت لره کړ مهلت تی ورکو زیات ثواب شولو. که مقروض وي مقروض کس قرض دی ولا ورکړی دی هغه نه خو هر ټیم مطالبه کولی شي، خو دا ممکنه ده چې که یو کس وایي چلو زه د وعدې په اعتبار سره نه غواړم ته نه 100 ورځې او 100 ورځو بعد د نه غواړم 100 تېرې شي یا نورې ورته وایي چلو 10 د نه غواړم، دا هم یې مهلت شولو. ومن انظره بعد حله چې کله حلول اجل شي اجل پوره شي کان له مثله فی کل یوم صدقه. داسې ووایي لکه 10,000 دین وکنه یا قرضو د 10,000 برابر صدقې ثواب ولا ملويږي. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن اسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن حنظلة بن قيس عن ابي اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمایي من حبا کم سړی ته چې دا خبره خوښوي ایذله الله فی ظله چې خدای په د خپل عرش سیوری کې ولا ځای ورکي فلینظر معسرا او لیضع له، یا خو دې داسې وکړي چې مهلت ولا ورکي یا تنچکي سمن د کم قرض دین هغه کې لږ ګټاو وکړي کمې کړي ولا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا مات. چې سړی وفات شو فقيل له چاوته وی ما عملت کړی دې سړي فما ذكر او ذکر هغه په خپل باندې د خبر وکړه یو تور یاد کړی شو تلقین کړی شو د پرې شو طرف نه د الله طرف نه قال وی ان كنت تجوز في السکه والنقد. د سکه مدر روپې مو په د کوینز او د نقدي کوم پیسې په دې کې مو تجاوز کول. تجاوز کول څه معنی لکه کمول پیسې یا مهلت چاله زیاتول یا چانه کم خستل یا څه معنی چې نوټي زوړی کنه نوټ زوړ چلیږي او ته وایي چې بس د زوړ راکاسې هم چلیږي مړه نه څه پیدا نه یو زړه کې څه خبره ده. ځنه خلکو ته چې زوړ نوټ رو بسې مړه او یو ساده دي کم ځای نه راوړی دي نوی نوټ له راوړه نه یې درکوم اوس دې کې خامخا ته سړی شی کوي په ششو پنج کې اچایي که نه ولې ورته چې نوی روټ نوي او که زوړي خبرې وه د شلیدلې نه دي مهر پشته او د کوم ځایونه دي هغه نمبرات هم روغ رموټ دي بیا یې ورته یا دا دي ندی به دا کارونه چا سره نه کول بس چې چلیدا که نه روپۍ به یې اخیستلې که زړې او که نه وه یا که څه د هغې زمانې خپل رواج مطابق وه نه تجاوز به پکې کول تسامح به پکې کوو. همداسې ته وانذر المعسره او ما به د فقیرانو تنګ دستانو ته به مهلت زیاتوو فغفر الله لهم دې په وجه خدای وله مغفرت وکړو. قال ابو مسعود رضی الله عنه انا قد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب حسن المطالبة واخذ الحق في عفاف. دی باب کی دا وایي چې چا باندې د حق وي کنه د حق به دا مقصد نه جوړیږي چې بس ولا هره بیکاره خبره کوه هره چې په خولې دې رضي ولا کوه نه. د منافق سړي خصلت دا دی بد عادت اذا خاص و مفجر چې کله په جګړه کې راشي یا چا سره حق ممیلی راشي که نه بیا سپکې سپوري کوي. نه سپکې سپوري به نه کې حسن المطالبه خبره همیشه ښه کوه ځکه څه د ښې خبرې که څه پیدا نه وي دومره خو وي که نه چې د بل سړي زړه به د نه بد نه وي. و احذ الحق فی عفاف او چې حق دې جوړېږي هغه سړی په عفاف کې والی. عفاف کې څه معنی چې حق دې جوړېږي حلال زیاتي خستل یا پکې کوټ دوټ کول دا به پکې نه کوي غتر و بود. وبه قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني ومحمد بن يحيى قال
حدثنا ابن أبي مريم قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف وغير واف. واف وغير واف سمعنا شي حلال دي. وبي قال حدثنا محمد بن المؤمل بن صباح القيسي قال حدثنا محمد بن محب القرشي وبه قال حدثنا سيد بن السائب الطائفي عن عبد الله بن يمين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الحق پیغمبر علیہ السلام صاحب حق ته وی چا حق سره جوړېدو کنه چې خود حق حق ته والا فی افافن خشیت ګوره چې پکې څه غتر بودو نشي وافن غیر وافن منشي حلال دی وي. باب حسن القضاء دی باب کې دا خای چې کله چاله شی ادا کوي کنه نو بیا ښې طریقې سره سړی ادا کړي. لکه چا څه درکړي دي کنه تا ولا شی ادا کولو نن دې اوړه ختم شي کور کې یوه بورۍ دې تېنه راوړه او 2000 روپۍ دې سابه وله ورډلې 3 ورځو بعد نو ته څه وایي 100 روپۍ دې در ونیسه ودې نیسه د روپۍ دې درواله د ښه خبره نه شوه که نه ته به ورته شکرا لکه یا حبیبي داسې به ورته ووایي شکریه بیا ادا کړي او د 2000 روپۍ جوړېدې ته به هم وله ورکړي دې ته حسن قضا ویل شي. داسې نه شي کول چې د 2000 روپۍ ورولې هم وادې له د 2000 روپۍ مړه دوړه دې له سره کړې وه روپۍ دی ونیسه نه داسې به نه کوي. یا دا هم کولی شي ورسره څه سود په طور نه هسې که څوک چې شي کوي زیتي شی ورکوي که نه د بدل ادا کولی کې هغه کې هم حسن قضا بیا کولی شي ښه خبره ورسره وکړي یا دعا پکې وکړي. وبه قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابا وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمائی إن خيركم أو من خيركم أحاسنكم قضاء تاسو کی خکس کم یو کس دی چې هغه یو شی چې کله چاته ادا کوي که نه قضا یې کې پوره یې کې وله نه په ښې طریقې سره او ښې خبرې او ښې انداز سره. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه حين غزا حنينا. دا سړی روایت کی چې زما د نیکه نه پیغمبر د دادا نه روایت کی که نه چې پیغمبر علیه صلات وسلام د هغه نه د غزوې حنین په موقع کې څه شی اخیستی و. استصلاف څه شي ته ویلی شي؟ استصلاف سلف ته هم ویلی شي که نه بیه ته بیه سلف کول یعنې بیه سلم مخکې تېره شوه که نه روپۍ چاله ورکړي که نه مخکې نه چاله روپۍ ورکړي او بیا ورته وایي که نه چې وروسته بیا دا شی ماله راړه اوس والا 1000 روپۍ که نه و سباله یا څو ورځو بعد بیا دا شی ماته راکړه 30 و 40 الفا 40,000 یا 1,000 روپۍ د شي ممیلی کړي وه سره کې. فلما قدمه چې کله راغللو که نه پیغمبر اسلام رالو قضاها ایاه بیا وله ادا کړي د روپۍ او سره د ادا کولې پیغمبر اسلام له دعا هم وکړه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في أهلك ومالك. الله تعالی او دې مال کې تا کې خدای دې برکت واچوي. انما جزاء السلف ځکه چې یو شی چانه والي قرض یو کس وي که نه د دې بدله ده د سړی الوفاء شي سی وله ورکړي والحمد او شکریې هم سړي ادا کړي. باب لصاحب الحق سلطان دی باب کې دا ښایي چې کم سړي در باندې حق جوړېږي که نه هغه درته تیرا خبره کولی شي سپکه سپوره کول ناجایز ده تیرا خبره کول لږه سختی کول دا صحیح ده ځکه چې یو سړی حق نه ادا کوي نه ته به لږه تیرا خبره بیا کوي ځکه چې پچې خبرې سره سړی نه پوهېږي 1000 روپۍ مو ورکړي دي هر ځای کې نه پټېږي نو لږ اوس څه شی کې وله خبره سخته کړي چې سخته کړي نو بیا څه شي لږ کېدی شي چې سړی را برابر شي چې یار دا خواسې خو کېږي لږ مرچکې شي وله بیا کار چلیږي. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني
قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل يطلب نبي الله صلى الله عليه وسلم بدين أو بحق. دا ابن عباس روایت کې یو کس رالو پیغمبر علیه السلام دین او څه حق جوړېدو هغه طلب کو تینا پیغمبر علیه السلام ته چې دا شعر لا ادا کا او هغه نه بعد صرف دا نه وی چې لا شعر ادا کا فتکلم ببعض الکلام لګي څه تیزی خبرې داسې وکړي چې نسب وغیره طرف ته منسوبې کړي چې تاسو به مختلف خلک شئ که نه ټال مټول ډېر زیات کوئ مړه چاله شی په ټیم نه ورکوئ هغه کوئ وده کوئ نه ټول قوم به پکې نه یادوي که نه بس کوم سړي کار دی مغه یاد کړه اوس دلته یو کس ته دې قرضه ورکړې ده او بیا ورته چې فلاني قوم داسې دی او دغه دی او بېغیرته دی هغه دی دا به نه یې پکې سړي ته وایي چې ته بېغیرته یې مثلا نه شی ټیم باندې نه ادا کوي هغه کوي دغه کوي ټال مټول کوي ټول قوم ورسره دی ظاهر د کلته کې د هغه قوم والا یو کس وي ډایرکټ به ترتهیږي ټول خلک سلی دی نفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم به د صحابه اراده وکړه چې د سړی راونیسي لږې وڅنډئ چې پیغمبر صلی ته دا خبرې کوي ته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما پیغمبر صلی لا رسته شي څه ولا ونه وایي ان صاحب الدين له سلطان على صاحبه حتى يقضيه تر دا کولې ټیمه پورې د دین ولې چې کم سړی وي دین که نه دی په دا چا باندې دین مدین باندې د سلطان چلیږي څه منه خبرې اترې ورته کولی شي خو سپکې سپورې نه شي کولی وبه قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عثمان أبو شيبة قال حدثنا ابن أبي عبيدة أظنه قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم یو بندوچی سړی رالو پیغمبر علیه السلام باندې څه دین جوړېدو یا تقاضاه دینا کان علیه څه دین ورباندې و هغه طلب کو فاشتد علیه او خبرې ډېرې سختې وکړې دغې دې حدې ناپویه کس و حتی قال له تر دې پیغمبر سم ته یې دا ووي چې احرج علیه الا قضیتني که دا شی دې راله ادا نه کړو که نه نه تا به زه تکلیف کې واچوم حرج کې اچول که نه فانتهروا اصحابو صحابه و بېزته کړو بېزته کول د زموږ زبان لفظ دی که نه بېزته کول څه معنا یعنې ډانډ ټپټې وله ورکو شدت څه کوې ته وقال ورله ووي ویحکه خدای دې غرق نه که تدري من تکلم پېژنې د چا سره ته خبرې کېده شئ قال هغه وي په جواب کې دې هتي چې زه دا خبرې نه پېژنم څه دا سودین یطلبو حق یې روپۍ غواړم حق مې جوړېږي حق غواړم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ما صاحب الحق كنتم پریدئ مړه صاحب الحق ثم ارسل الى خوله بنت قیس بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام خوله بنت قیس ته پیغام ورولېږل که تا سره د تمر ممر وي که نه کجوري دا راولېږه چې د سړي لی ورکو بیا به تا ته مو درکو فقال لها ان كان عندك تمر فقرزينا فاقرضين مونږ لی راکه اوس حتی یاتینا تمر چې کله زمونږ تمر راشي که نه راشي څه معنا میوه وشي یا چرته نه راشي فنقضیکي مونږ به بیا تاله درکو فقالت نعم بأبي انت یا رسول هغې ویل زه تیاره یم دې خبرې ته قال فقرضته هغې وله دا ورکړلې فقضاء العربي وته مو عربي له هر څه ورکړو وقال او بسوی مخته اوفیت شی دې راله ادا کړو اوفى الله لك خدای دې تعالی هم پوره درکړي فقال به وی چې اولئک خيار الناس د خلق دي انه لا قدست همتن اصل کې دا الفاظ غدي د فاروي کنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صبر ازمایي چې کله صبر پکې ډېر دی او کنه د ډېر لا قدست همتن څه معنا یعنی خځې څه طهارت نه دی کړی خځې طهارت نه کول څه معنی چې دا خمور صفا بچی نه دی راوړی صفا بچی نه دی راوړی څه معنی نه غصه کول یې مقصود و که نه د پیغمبر سم د اخلاقو نه بیا وروسته سړی متاثر شوی هم و لا یأخذ الضعیف فیها حق غیر متطعطع متطعطع څه ته ویلی شي چې هچکچا هټوکي په ژبه کې باب الحبس فی الدین والملازمه دی باب کې دا ښایي چې که چا باندې د دین وي د دین دی واپس راخستل دپاره یو سړی حبس کول هم شي حبس کول څه معنی یو سړي پسې هر ځای کې ولګېږي چې اخر له پیسې ادا که
کنې در پسې سویره جوړېږم هر ځای کې به در پسې یم ملازمه هم کولی شي ملازمه معنی د چا لکۍ نیول وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا وبر بن ابي دليلة الطائفي قال حدثنا محمد بن ميمون بن مسيكا قال وكيع وأثنى عليه خيرا عن عمرو بن شريد عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی الواجد یحل عرضه وعقوبته که یو سړی واجد شو منه پیسې موندي هر څه ولشته هر څه ورسره شته خو دا شی کې لی کوي منه ټال مټول کوي شی نه ادا کوي کله وایي سبا به درکوم دا به وکړو دا به وکړو نه دا شی د ټال مټول کول او پیسې هم ورسره دا د عرض او عقوبت عللی که نه دا کار څه عللی څه معنه چې داسې سړي نه شکایت هم وړلی شي او د دې سړي ته سزا هم ورکولی شي جیل ته یې اچولی شي د سره خیر هغې پیسې شته دلته ټول تور موټر کې د زیره ځي او پیسې سره نشته 2000 روپۍ نشي ادا کولی د پېټرول ته چېرته نه چایي قال لي الطنافسي سے وایي چې یعنې عرض او شکایت او عرض نه څه مراد د شکایت وعقوبت نه څه مراد د سجن او جیل وغیره وبه قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب قال حدثنا نصر بن شميل قال حدثنا الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي چې پیغمبر اسلام ته مې مقروض راوستل فقال وی الزمه دې پسې ولګېږه لازم يلزم ویل شي الزم باب الزام ثم مر بآخر النار بعد ورځ اخر سې کې ما زه وکتلم تېرېدو چرې فقال ما ته ما فعل اسيرك يا اخا بني تميم بني تميم قبيله ولا سړيه اسیر دې څه شول او چا پسې لګېدلی وي یعنې قرضاوړی دې څو مکروز سړی وبه قال حدثنا محمد بن يحيى ويحيى بن حكيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأ يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حضرة دينا له عليه في المسجد د عبد الله بن كعب بن مالك رید کې د خپل اباجان نه د كعب بن مالک سره دی ابن ابي حضرة نه دین طلب کړو خو په طلب کولو کې داسې شو که نه چې سبا به درکولی شي نه اروباسه کله به سبا راکې سبا وایي او پیسې نه راوړې نه په دې کې دو وزونه سره کې اوچت شو اوچتېږي که نه کله سره کې حتی ارتفعت اصواتهم وزونه یې اوچت شو بلته حتی سمعها رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو فی بیته پیغمبر علیه السلام د دوی اوازونه د کامرې نه واورېدل څه کله یې واورېدل نو څه ووي وهو في بيتي فخرج إليهم ولروتل دوالو لفنادى كعبا كعب دي پوچتا واسروي كعبا فقال غير لبيك يا رسول الله حاضر خدمتهم س خدمت مال ویل شي قال ولوي دع من دينك دين دي فريد ودا هذا سد څنګه فريد او ما بيده الشطر پیغمبر سم لا سره اشاره کوي چې نیم ولا فريد او بس نیم ولا بخي معاف کا پیغمبر سم خبره ده چې څنګه صحابي والده لکنه فقالو تی چې قد فعلت دا کار به بس وکړل وشو بس بے فکر او سقال ویلوی قم بزا فقبضه انور چې کم دیونه قبضه کرواله ولا